السلام علیکم. چین چې دی زمونږ یو ډیر بهترین دوست دی او کله چین چې آزاد شو زمونږ نه وروسته آزاد شوی دی نو د هغه د مغرب سره رابطه پاکستان کړې ده. چین ځان له یو پروت خطه وه، د مغرب او د هغې ملکونو سره هیڅ رابطه نه وه او هنري کیسنجر د امریکې یو ډیر مشهور وزیر خارجه و. هغه په یو خفیه دوره اسلام آباد ته راغی او د اسلام آباد نه بیا د پی آی ای په جاز کې بیجینګ ته لاړو او دغه یو نوې دروازې د امریکې او د چین په منځ کې کلاو شوې. دا سلسله زمونږ د هغوی سره د دوستۍ ډېره زړه ده او بیا هغوی په سی پیک کې ډېر لوی انویسټمنټ وکړو او سلسله روانه شوه. خو اوس هغه او زمونږ په منځ کې ډېرې دوریانې راغلي دي او د هغې مین وجه بد اعتمادي ده چې زمونږ د ریاست پالیسیانې مستقل مزاجې نه دي. کله امریکې کیمپ ته اوړو، کله چین کیمپ ته اوړو، کله ناکله مونږ دواړه بلیک میل کوو په دې باندې چې کو چین را لسه نه راکوي نو امریکې ته ځو، کو امریکې را لسه نه راکوي نو چین ته ځو. پرون مې یو ریپورټ کتو چې چین 54 د دنیا ملکونو له د ویزې آسان اکسس ورکړی او هغې کې پاکستان نشته. پاکستان مونږ دا دعوه ده چې د چین سره زمونږ دوستي د هیمالیا نه دنګه ده، د سمندر نه جوره ده او د شاتو نه خوږه ده، خو هغه دوست په دې 54 ملکونو کې نه دی ساتلی او د هغې وجه دا ده چې زمونږ پالیسیانې د ریاست نه دي، د شخصیاتو سره دي او چې یو شخصیت راشي یا پالیسي بدله شي. ګوا در باندې دی وخت کې چې څه حالات روان دي د چین او د امریکې ټسل دی او هغه ښه په زور و شور سره دی. بیا چین له چې کم ګیله ده چې مونږ دلته چینیانو انجینیرو له تحفظ ورنکو، مونږ بالکل ناکامه یو. زمونږ ریاست چې هغوی له تحفظ ورکړي او هغوی په تسلۍ سره خپل د ډیولپمنټ کار وکړي. بیا کو تاسو سوچو کې پرون مې د حمید میر یو ټویټ کتو، هغه وایي چې بلوچیانو ګیله وه چې یاره ګوادر تاسو چین ته حواله کړئ نو دا موږ ته څه میلاویږي، مخکې هغوی محرومې دي. نو چین د ګوادر سټوډنټانو له 2,000 سکالرشپ را لیږلې وي چې دوی به په چین کې مفت تعلیم حاصلي. هغه 2,000 سکالرشپ بلوچیانو بچو ته میلاو نه شوي، زموږ د اسلام آباد اختیارمنو په خپلو کې تقسیم کړي او هغې لوټ مارې پې وکړو. نو بلوچیانو کې چې دا دوری ده، دا خفګان دی، د هغې ټوس وجوهات دي. تو ګوره د سویګیس چې یادیږي که نه، دا په بلوچستان کې په بوکټي ډیره بوکټي کې سوی علاقه ده، د هغې نه راوتې ځکه ورته سویګیس وي. ټول پاکستان ته رسېدلی دی خو د بلوچستان میکسیمم علاقې اوس هم په لرګو باندې پخلی کوي، په اور ته ناسي. بیا که تو ګورې ریکورډ دی د 1000 ارب ډالر د تانبې او د سونې خزانه ده، کان ټیکې ورکړې، نه بلوچستان ته 1 روپۍ فایده ده نه تی نورو ته، بس خلکو خپلې فیصلې کړي دي او عوامو ته د هغې فیصلو نشته پته. دغسې ګوادر دی، ګوادر په دې خطه کې ډیپ سی پورټ دی او که دا صحیح ډیولپ شو نو دوبۍ به فیل شي، د ایران چابهار به فیل شي، صرف به ګوادري. هغې کې عوامو ته چې څه فایده نه نو عوامو کې د هغې خلاف نفرت دی او هلته کې سازشونه شروع دي. نو زمونږ ریاستي پالیسیانې داسې چې په خطه کې مو مخکې به مو وی چې چین مو دوست دی، ایران مو دوست دی، نه مو چین دوست پاتې شو، نه ایران شو، نه افغانستان شو، هندوستان خو زمونږ مخکینی دشمن دی. خو زه چې دې ټولو ته وګورم نو زه وایم چې زمونږ دشمن بیروني نه دی، زمونږ دشمن اندروني دی او کم غلطی پالیسیانی چې پاکستان ته نقصان رسی دا دشمن مونږ ته نشي رسولی. ستاسو څه خیال دی؟ کو دې خبرو سره مو اتفاقي نو لایک کې، کمنټ وکړئ، شیر یې ډېر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.